شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف ډېر زیات عزتمندو مسلمانانو کشرانو مشرانو اوریدونکو د الله رب العالمین خاص کرم دی چې الله تعالی موږ تاسو ته د ایمان د عظیم دولت را نصیب کړی دی خو صرف ایمان چې دی نو دا د انسان د نجات لپاره کافی نه دی بلکې د ایمان سره سره د انسان به ورسره یو دوه کارونه نور هم کوي هغه دا دي چې دی به ځان د ګناهونو نه ساتي او نیک اعمال به کوي ګناهونه کم دي نو د هغې لپاره قرآن او حدیث تفصیلي بیان کړی دی چې دا کم کار ګناه ده نو هغه ښودلی شوي ده چې دا کار به نه کوي او نیک اعمال کوم دي عمل صالح څه ته وایي نو د عمل صالح ساده مفهوم دا دی چې کوم کار دا د الله تعالی حکم یې او د نبی علیه السلام په طریقه باندې شي نو دې ته عمل صالح ویل کېږي هغه کارونه چې هغه د الله تعالی حکم نه نو دې ته بیا بغاوت ویل کېږي او دې ته بیا کفر ویل کېږي او دا کبیا انسان په دې عقیده باندې وکړي چې دا کار خو مې ګناه ده خو وشو نو بیا انسان یو ډیر لوی ګناهګار فاسق ویل کېږي او کنه هغه کار چې هغه الله تعالی په انسان نه فرض کړي او دې په دې عقیده او په دې نظریه باندې وکړي چې دا زما لپاره حلال دی او زه به دا کوم نو دغه انسان چې دی نو بیا په دغه عمل باندې کافر کیږي او دویم ور سره ضروری ده چې دا عمل چې دی نو دا به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت نوم ور سره ثابت دي کچرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سنت سره یو عمل موافقت نه خوري نو دا عمل به هم بیا عمل صالح نه ګڼل کېږي دا به بیا د انسان د نجات ذریعہ به نه ګرځي بلکې دا به بیا د انسان د جهنم ته د تلو سبب ګرځي نو الله تعالی په قران کې بار بار د انسان د کامیابی د پاره د ایمان سره سره یو بل کار هم شرط کړی دی چې هغه عمل صالح دی د دې عمل صالح د پاره بیا یو بل څه دی هغه ډیر زیات ضروری دی هغه اخلاص نیت دی چې د انسان به خپل اعمال چې دي نو دا به خاص د الله تعالی د رضا لپاره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم چې الله تعالی د چا جسم ته د چا شکل ته د چا حسب او نسب او خاندان ته دغه ته نه ګوري بلکې دې ته ګوري چې د انسان د عمل د چا لپاره کړی دی او چې کله د عمل انسان په اخلاص سره وکي نو بیا الله تعالی د یوې نیکی اجر هم انسان ته ډیر زیات ورکوي قرآن کې راځي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها څوک چې نیکی وکي نو الله تعالی دا غي لس چوند چې دینو اجر ورکوي او چې بیا د الله تعالی په لار کې او د الله تعالی د دین د غلبې لپاره یو انسان نیکی وکي نو هغه بیا الله تعالی قران کریم کې د 200 پورې اجر تذکرہ شته او دا غرنګ بیا صحیح حدیثو کې تر د 10 लाख او دغه پورې چې دینو بیا روایت راغلي دي چې انسان الله تعالی اجر ورکوي خدایي باوجود بیا هم دا ویل کېږي چې الله تعالی اجر به حساب به کتاب ورکوي دا غي نم زیات ورکوي نو د نیک عمل سره سره چې کله د انسان اخلاص هم د عمل سره ملګری شي نو د عمل بیا ډیر زیات قیمتي شي په دې باندې او چې کم خلک خپل عملونه د الله تعالی د رضا لپاره نه کوي بلکې هغه کې سبل څه مقصدی نو د هغه بیا الله تعالی سزا هم ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابي ته پوښتنه کړه د الله رسول یو سړی دی هغه د دې لپاره جهاد کوي چې یو قتال کوي چې خلک ماته بهادر وای او یو بل سړی دی هغه د دې لپاره جنگ کوي چې ستعصب او دا چې کوم دنیایي غیرتونه دي نو په دغه بنیاد باندې د جهاد کوي او یو بل سړی دی هغه خلکو ته د خودنې لپاره جهاد کوي چې یاره خلک ما وویني چې ګوره دیم تله وو د الله تعالی د دین د غلبې لپاره کوشش کړی دی صحابي د نبی علیہ السلام نه تاسو کې د الله رسول دی کې کم یو د الله په لار کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې هغه سړی د الله تعالی په لار کې دی من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله به هغه سړی د الله تعالی په لار کې دی دا هغه سړی jihad مقبول دی چې کم سړی د دې لپاره د خپل ځان قربان کی چې د الله تعالی دین غالب شي د دین علاوه چې انسان نور څومره طریقو د لپاره جنگ کوي او اگر کاغه د اسلام د سربلندۍ لپاره ولی نه خو چې اخلاص پکې نه نیت کې فرق چې یاره خلک راته بهادر وای یا دې د لپاره و چې خلک وای چې یاره چې د پلان کې غازی صاحب دی او د تل جهاد لو دم جهاد کړی دی نو دغه رنګ نور نیتونه پکې شامل کینو دا غي بیا دا سعی او دا کوششونه چې دینو دا ټول لاړه ځای شو هغه غډیر لوی عمل کړو ډیر سختي برداشت کړي دشمن مخې لته دی مورچه کې ناس دی او کله شهید شو او د مړ شو په دغه لار کې نو دی بیا شهید نه دی د ځان دا وینه چې دنو دا بیا ځای لاړه ورایګا لاړه نو دغه وجنه دا ضروری ده
چې انسان به نیک اعمال کوي خو دې سره سره به خپل نیک اعمالو کې اخلاص هم پیدا کوي او دې به د اخلاص نیت سره د خپل کار کوي او ویل کېږي دا چې د قیامت په ورځ باندې کوم خلکو خپل عملونه د ریا د لپاره کړي د نور خلکو ته د ځان خودنې د لپاره کړي الله تعالی به وایي دا عمل چې د چا د لپاره کړی دی نو لاړ شه د هغې نه اوس اجر وغواړه ځکه دنیا کې خود د عمل د الله د رضا لپاره نه وکړي د ویلو چې څوک خلک راته ښه سړی ووایي او زه په دې خلکو کې په دې ښه نوم باندې مشهور شم په دغه بنیاد باندې د عمل کړم نو الله به ووایي چې تا ته خلکو په دنیا کې دغه خبره کړې ده اوس لاړ شه چې د چا لپاره دې کړی دی د هغې نه خپل د اجر چې دی نو دا وغواړه نو د دې وجې نه موږ او تاسو خپل عملونو کې اخلاص پیدا کوو او د اخلاص نه چې موږ او تاسو څومره کارونه هم کوو نو چې په کار ده چې زموږ او تاسو دا اعمال چې دي نو دا د الله تعالی د رضا لپاره شي کم خلک چې نیک اعمال کوي دیو د پاره الله تعالی دوه اجرونه چې دینو لیکلي دی یو د دنیایي اجر دی او بل اخروی اجر دی دنیا کې د خلکو اجر دی الله تعالی فرمایي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وسوک چې نیک عمل وکي کاغه سړی او که خزی خو شرط پکې دا چې وهو مؤمن د به ایمان راوړي نو د نیک اعمالو د پر یو لوی شرط دا دی چې انسان به ایمان به ورسره چې کله ایمان ورسره نه یو سړی نیک اعمال کوي نو په دنیا کې خوبه الله تعالی په هغه احسانات نور هم وکي خو په آخرت کې به دا انسان هیڅ حساب نه ځکه چې هغه سره ایمان نشته نو کله دا ټول دنیا خلکو باندې لګولي یو په ټوله دنیا کې د بد یو کار نه کړي سوا د ایمان نه دا نه راوړلو نه نو دا انسان چې دی نو دی بیا په آخرت کې نامراد دی الله تعالی فرمایي وسوک چې نیک عمل وکي کاغه سړی دی او که خزه ده فلنحيينه حياه طيبه نو موږ به دته پاک ژوند به ورکو خسته ژوند به ورته ورکو دا حیات طیبه څه ته ویل کېږي نو دته به قلبي اطمینان حاصلي ممکنه دا چې د وسایل ډیر زیات محدودي خدای ته الله تعالی هغه مسائل نه راولي چې دا غي د وجه نه د په دې دنیایي ژوند کې چې دنو دا سکون قلبي او اطمینان قلبي ختم شي نو د انسان ته الله تعالی اطمینان قلبي ورکی دی په خپل ژوند باندې چې دنو رضا وي د الله تعالی نو دا خود د نیک عمل چې دنو د دې دنیایي اجر شو چې الله تعالی په دې په ذریعہ سره پاک ژوند انسان ته نصیب کوي الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته نصیب او بیا الله تعالی فرمای ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او موږ بدیله بدله ورکو د دیو چې هغه کم عمل کړی دی دا غي نه ډیره زیاته ښه اخرت کې به الله تعالی دی انسان ته د دې نیک عمل نور هم ډیره زیاته ښه بدله به ورکي او بل ځای کې الله تعالی فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا یقینا هغه کسان چې هغه ایمان راوړل او نیک عمل ورسره کوي الله تعالی به دیو ته د فردوس د باغونه ورکی جنت الفردوس په ورته ورکی او دا به داسې پر سکون آرام ده زی چې کله هم دنیا کې چې انسان ته یو نعمت بار بار ملاویږي داغه قدر ختميږي بیا د انسان سره داغه قدر ختم شي او د غواړي چې یاره دا نعمت را بدل کړي شي او بلی بنی اسرائیل ته الله تعالی ډېر ښه خوراک ورکړو منو سلوا ورته ورکړو خو چې کله ډېر زیات شو نو وی ویلې رجمو له ساق پکار دي لوبیا پکار دي بادرنګ پکار دي هم دغه بیکاره سيزونه چې الله تعالی ورته بیکاره سيزونه قران کې ویلي
بیا د دې سيزونو تمنا وکړه. نو دنیا کې انسان چې نعمت ډیر زیات شي نو دا انسان بیا پاغي باندې مول شي. خدا جنت الفردوس او د نیک اعمالو چې کومه بدله الله تعالی په قیامت کې ورکوي نو الله تعالی دا غي باره کې فرمای لا يبغون عنها حولا چې دا انسان به بیا دا غي نو ترانسفر او بدلون او نقل مکانی چې نو دا به بیا نه غواړي. نو دا دوه اجرونه چې دین نو دا الله تعالی انسان لور کوي په نیک اعمالو سره چې وي دنیایي ژوند خشي او بل د دې د اخروی ژوند خشي. نو د دې وجه نه موږ